تلوار کوي کنه دغه ورځ بیا ډېر خطرناک ده. بګي دا مضمون د ذکر کی ګوره وته تاسو وما خلقت الجن مونږ ندی پیدا کړی جنات، مونږ جنات ندی پیدا کړی والانس و انسانان الا ليعبدون مگر دې د پاره چې زمون عبادت کی، یعنی زما عبادت کی. د انسان پیدایش مقصد د الله عبادت او بندگی ده. بیګل په دې آیت باندې لښانتي غور وکړه. ها بیګل سو په دې آیت باندې لښانتي غور وکړه چې وای زمون د پیدایش مقصد د الله عبادت او بندگی ده. او بیا د درې مثالونه لما درکل لګ نور مثالونه ذهن دراولې داسې مطلب لکه وګوره روزمره سيزونو کې سي یعنی موږ تاسو استعمالو کنه پیپسي بوتل چې کله پکې شربت وی کنه نو ګوره گاډي کې سمر په عزت سر روړي لګا جنگ پشان دي داسې به دکاندار ماما فریزر کې خسته پاک فریزر کې ګوره ډیران کې نه دي فریزر کې ګوره بجلی په خرج کې داسې دي خسته یخ پروتي مزیدار بیا چې کله موږ تاسو ور به پیسې ورکو 120 روپے په ورکو داسې ګوره دې موږ سم په عزت سره په دسترخوان په مینس کې داسې او بیا د شیشو ګلاسونو کې موږ راوړو چې کله دغه بوتل تش بیا د بوتل سره سه عمل کې داسې خیالي نه وته به ماشومان لور کې نه په دیوالونو ډبای داسې یا به مطلب کہانی واچي خره په تارای داسې یا مطلب لکه کباډي لور کې هغه سه کې ګوره 120 روپے بوتل سو ترالو آتش بوتل په سولي په 1 روپے باندې یا په 2 روپے باندې سګي یا دا کارخانه ول به کې بلیچ چي جامې او بالکل سوځي داسې یا به تیزاب چي داسې ولی انه ګور یو بوتل تش شو غنا نو د 120 روپے ترالو انسان ته چې کله د ایمان او د عمل صالح نه تش نو ستاسو صحیح حیثیت د الله په نسبانه پاتې اشه تش بوتل وینا سه بګه دې وجه الله جل شانه څه کوي بیا یې پروا نه کوي ایس پروا الله جل شانه کوي تاسو شو وې نډک بوتل تاسو ما خیال ساتي او چې کله تش بس پروا کوي همدا شان دي ایمان عمل صالح باندې چې خسته یو الله جل شانه یعنی سوي قران کې پاک وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین او الله مؤمنانو سره دی الله نیکی کوونکو سره دی یار چې چا سره الله وی تاسو رښیو دغه به څوک نقصان وکي دغه به څوک ویني توي کی دغه به څوک ظلم وکي دغه به مطلب چې حق ځای شي هغه به زلزلې راځي هغه به طوفانونه راځي هغه به سیلابونه راځي هغه به کاساله راځي چې سره چې الله چرته کې دي شي نن مثال کې دوه پر مسلمان هغه تشو دې د الله امداد مدد نصرت یو خبر مسلمان سره نشته دا مطلب لکه هغه نظام دی کافر له ورکینو مسلمان له به درجه ولا ور کوي داسې مسلمان خو بیا هم سره درجه کې مني کافر خو سره مني رزق غلم ور کوي داسې فکر بدی باندې نو ما خلقت الجن مونږ ندی پیدا کړی جنات ول انس انسانان الا ليعبدون مگر د پاره د خپل عبادت ما اريد منهم زنغوالم د دوینا مې رزق یوازې چې روټه راځي تمام ضرورت ان زه خپل غلامانو بندگانو خپل ضرورت نه غواړم یا چې زما بندگانو رزق ورکوي نه وما اريد او نزه غواړم ايطعمون چې دی مال خوراک راکي نه مالو نه زما مخلوقات الله یعنی صدا تاسو نه خوراک نه غواړم مادي د پرتا سونه پیدا کړی داسې تاسو خیالي کنه بعض اوقات د خلق ان د رزق په معاملې کې دومره دن ورغلي کنه دومره دن ورغلي دي چې ان خپل رب په هیر کړی دي داس خپل اخرت په هیر کړی دي خپل قران په هیر کړی دي خپل جنت په هیر کړی دي جهنم ته ځان نیولې دي رزق د پاره داس حالانکه الله وای نه خو ما دې لپاره پیدا کړی چې زما مخلوقات له رزق ورکو نه ما دې لپاره پیدا کړی چې ما باندې خوراکونه کوي داس نه ما دې لپاره ما عبادت لپاره پیدا کړی داس انا اسباب دي بهرحال ان دې کې به دومره نه لګي چې ما په هیر کې داس اشعار وی کنه وی دست بکار دل بیار یعنی لاس ته پکار کې مشغول دی او زړه او جبه د خپل یار سره مشغول ده داس بګه بدی باندې نو دا څه شو الله جل شان هو یې نه غواړم تاسو نه بلکې ان الله یقینا الله هو الرزاق دغ الله رزق ورکون کې ذل قوت المتین لوی قوت والو مضبوط ذات دغ لوی قوت والو طاقت والا ذات دغ تاسو له رزق درکې دغه څه کوي تاسو له رزق کوي هغه تاسو له رزق نه غواړي اوس کو دی ایمان نه وروړي نو فإن للذین یقینا دغ خلقو د پاره ظلمو چې ظالمان
روان دي. د دې دومره واضح مضمون نه پس هم د الله عبادت بندگی نه کوي، د دې دومره واضح مضمون نه پس هم په محمد رسول الله ایمان نه وروړي، د دې دومره واضح مضمون نه پس هم قرآن د الله کتاب نه مني. نو دې دپاره څه دپاره څه ده؟ یقینا دا خلکو دپاره چې ظالمان دي ذنوبن برخه ده، حصه ده د دې یعنې د ډول ډکېدو نمبر دی. ذنوب اصل کې په دې کوی باندې کومه غټه بوقه وي دغې ته ذنوب وایي. داسې یعنې څنګه چې د هر چا د بوقې د ډکېدو نمبر راځي که نه، داسې مطلب د دین د هلاکت نمبر را روان دی، د دې د عذاب نمبر را روان دی، د دې د نیولو نمبر هم را روان دی، او دیم چې د الله په خپل قهر او غصه او غضب وکړي د دیم نمبر را روان دی. نو فإن للذین یقینا دا خلکو دپاره ظلمو چې ظالمان دي ذنوبا برخه ده مثل ذنوب اصحابهم په شان دغه برخې د دې د ملګرو. څنګه چې هم د دې په شان دي منکرین او نافرمانه، څنګه چې مخکې د دې ملګري تېر شوي دي، څنګه چې د هغې برخه وه همداسې اوس د دې برخه ده، هغې خپل نمبر تېر کو اوس د دې نمبر دی. نو فلا یستعجلون دې په تلوار سره نه غواړي، دې په تعدې سره نه غواړي، دې به زر د نبي علیه السلام نه الله د عذاب مطالبه کوله. داسې بلکې یو بدبخته خورالو نبی علیه السلام ته وایي که چېرته د الله حق پیغمبر الله دې د اسمان نه په ما باندې کاڼې راووري دا دی، خو به څنګه دی خو را مخکې بره نه کاڼې رالو په دغه منځ یې دوه کو داسې هلکه خو داسې وایي چې د حق پیغمبر الله دې موږ توفیق راکړي چې به ته ایمان راوړو داسې پوهېږې. دوی په الله دې په موږ باندې د کاڼو باران وکړي پوهېږې. نو فویل که هلاکت دی للذین دغه خلکو دپاره کفرو چې کافران دي من یومهم الذي د هغې ورځې نه یوعدون چې دوی سره یې وعده کولی کېږي، دوی سره څه کېږي وعده کولی کېږي. دوی چې کم د الله عذابونو ورځې غواړي په دغه ورځې باندې به بیا دوی دپاره ډېر لوی هلاکت وي، لویه تباهي به وي یا په دنیا کې او یا په دغه رنګ په آخرت کې. که په دنیا کې الله رونی ویل په آخرت کې خو څه ده یعنې سخته ورځ را روانه ده. داسې پوه شو په دې باندې دا ټول تقریبا 28 سپارې نه علاوه ټول دا عجیبه مضمون دی قرآن به ذکر کوي انشاءالله. قیامت دی، آخرت دی، د انسان ایله د حقیقت سترګې